د یو پښتون د دنیا او د آخرت ګټه هم په دې کې ده چې د پښتون نه د دنیا او د آخرت چل زده نه کړي. فلسفه کې وایي کنه چې کوم سړی خپلو بدو ته په خپله بدو نه وایي، ټولو نه زیات بد غزان سره په خپله کوي. مطلب یې دا دی چې په نړۍ کې قامونه په بعضې برخو کې ښه دي، تکړه دي، په بعضې شینو کې خراب دي. نو د پښتنو کلتور چې دی، د پښتنو تاریخ چې دی او د پښتنو اوسنی حال چې دی، که دې کې یو ځوان وایي چې زه په دواړو برخو کې، زه په دواړو دغه کې په میدانونو کې زه ګټه وکم، په آخرت کې او په دنیا کې، نو د پښتون سړي نه به نه کاروبار زده کې او د پښتون سړي نه به نه دین زده کې. په دې دوو شینو کې موږ دروغ ډېر زیات وایو. په دې به ډېر خلک خفه هم شي، خو زه د چا خوشحالولو ته ناست نه یم، حقیقت ته ناست یم. موږ کاروبار که تاسو وګورئ په هر ځای کې د دروغو نه شروع کېږي، په دروغو ختمېږي. د خر غوښې موږ خرڅوو، دوکې موږ کوو، ملاوټ موږ کوو. زمونږ کاروبار د سر نه تر اخره پورې په بیه کې هم دروغ دي، هر څه دروغ دي. بیا موږ دین ته راشو، نو په دین کې موږ دروغ، زمونږ دا سیستم چې دی بله د خدای وایي دین موږ استعمالو دې دپاره چې د بل سړي باندې صرف موږ زور زیات کړو. مولیان هم دې دین داسې استعمالوي. بل په ښځو باندې موږ راج وکړو، ښځې موږ خپلې غلامانې وساتو، په ژوند کې ولې څه خوشحالي ورنکړو، حقونه ترې والو، ازادي ترې والو. نو پښتون سړی په کاروبار کې او پښتون سړی په دین کې چې دروغ وایي، نو ځوانانو ته زما دا مشوره ده چې که په دنیا او په آخرت کې ګټه غواړئ، نو د پښتون سړي نه د دنیا او د آخرت چل زده نه کړي. باقي هر څه دې زده کړه، میلمستیا، غیرت، ننګ، حجره، دا هر څه دې زده کړه. دا زموږ د کلتور ښکلې برخې دي.